د دې نه پس زه بلنه ورکوم مزمل خان انجان ته د فیاض الله فیضي صاحب په دې دوو شعرونو چې رنګینه شان فضا شي چې رنګینه شان فضا شي چې په غرونو باران وشي تازه شي چې د للمې په ګلونو باران وشي او په سرو نازکو شونډو یې ویلي وو چې درځم به په سرو نازکو شونډو یې ویلي وو چې درځم به کیدای شي چې نن بیا د دیدنونو باران وشي مزمل خان انجان ډېره مننه چې ستاسو ټولو ملګرو او څومره چې دلته ملګري موږ سره راغلي دي هغوی ټولو ډېره مننه خاص کر د صالح صاحب هم ډېره مننه ادا کوم چې موږ له تاسې موقع راکړو یو داسې پروګرام کې دعوت راکړو د شرکت نو ستاسو ټولو اول تاسو ټولو ته اختر مبارک شي او بیا ټولو ملګرو څومره چې مسافر دي که کلي کې دي که په وطن دي ټولو اختر مبارک شه ستاسو ټولو سره ډېره شکریا ادا کوم چې موږ بلنه راکړو ډېره مننه مزمل خان دا راته ووایه چې څومره وخت نه شاعري کوې ګلاب بس دې شاعري خو یو 2 کالو راڅخه تقریبا داسې کوو خو د سین دادان سره به ناسته پاسته ډېره وه نو دوی به راته اکثر خپل چې کله به غزل لیکلو یا به داسې څه ولیکل نو هغه به مونږ ته اکثر اورول نو بس د ده نه به زیات تر متاثره شو د کلام به ډېر خوښ شو نو هغې سره سره بس په مونږ کې خپل شوق هم پیدا شو او ورو ورو بس کلام لیکل شروع شو او سبق وایي که نه څو امتیاز BS کیمسټري مې سټارټ ته پنځم سمسټر دی جی بس کرونا په وجه باندې حالات د کیمسټري سره شاعري لیکي یس کیمسټري سره لګیا جی او نن به خپلو اورېدونکو له څه اورول غواړي نظم غزل ټپه کیسه څه یاره بس زمونږ خو کلام دومره داسې دغه نه وي څنګه چې ملګرو وي نو هغه شانته خو بیخي نه جوړېږي بیا هم بارخال یو غزل وویلو ارشاد موږ ته ډېر خوند وایي زمانه شوه بې اعتباره لرې مزه زمانه شوه بې اعتباره لرې مزه څوک به لوټ کړي په لاره لرې مزه ته چې خوا کې را سره یې زړه مې ښه وي ته چې خوا کې را سره یې زړه مې ښه وي ته چې زه یې شي بېقراره لرې مزه او شعر دی وایي اکثر ښکلي په واده باندې منکر شي صاحب اکثر ښکلي په واده باندې منکر شي ستا مثال به واخلو یاره لرې اکثر ښکلي په واده باندې منکر شي ستا مثال به واخلو یاره لرې مزه لا په خپله خاوره خپل اختیار مو نشته لا په خپله خاوره خپل اختیار مو نشته یو خپل کور کې بې اختیاره لرې مزه داسې خلک شو که ستا زړه ډېر صفا وي داسې خلک شو که ستا زړه ډېر صفا وي بیا خو شي ګناهګاره لرې مزه زه به څه کوم که ته زمانه لاړې تیرې شعر دی زه به څه کوم که ته زمانه لاړې یاره ای د رب دپاره لرې مزه یو پړکې ونه غزل به بل ووایو ارشاد اوسېږي له کابل نه تر اټکه پښتانه اوسېږي له کابل نه تر اټکه پښتانه مخېږي مې دا سیمه او دا ځکه پښتانه باقي قومونه یو شول تر اسمانه پورې لاړل باقي قومونه یو شول تر اسمانه پورې لاړل واره واره پراته دي لا په ځمکه پښتانه باقي قومونه یو شول تر اسمانه پورې لاړل واره واره پراته دي لا په ځمکه پښتانه او په ډلو باندې څه کوو پښتو چې پکې نه وي په ډلو باندې څه کوو پښتو چې پکې نه وي بس دوه یاران پکار دي خو په کلکه پښتانه په ډلو باندې څه کوو پښتو چې پکې نه وي بس دوه یاران پکار دي خو په کلکه پښتانه او شعر دوی پښتون به ګوره صرف په خبرو باندې وجنې پښتون به ګوره صرف په خبرو باندې وجنې دا چا ویل چې یریږي له ټوپکه پښتانه پښتون به ګوره صرف په خبرو باندې وجنې دا چا ویل چې یریږي له ټوپکه پښتانه او زما په پښتنو باره کې دغه درنه سوال وي زما به پښتنو باره کې دغه درنه سوال وي هېڅ چا له پاتې رانشي خالقه پښتانه او اخري شعر دی په مینه محبت باندې والله چې ډېر مین دي په مینه محبت باندې والله چې ډېر مین دي انجانه د نفرت نه کوي کرکه پښتانه ډېر خوندور حسین صالح صاحب نن مشاعرې ډېر زیات خوند مو ځکه چې ډېر نوي نوي ملګري خو ډېر خوندور شعرونه وو ډېر زیات خوند